الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. طول حاضرین درود شریف وائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت منگ او تاسو خپل عبادت د پاره پیدا کړیو او اللہ رب العزت د خپل احکاماتو مکلف ګرځولیو. د الله تعالی په احکاماتو باندې او د ګناهونو د بچ کېدلو د پاره د ټولو نه لوی ذریعہ هغه د الله رب العزت خوف دی چې یو انسان الله او پیژني، د الله قدرتونه او پیژني او په تنهایی کې الله سره یو مراقبه کوي چې هغه الله ما ته ګوري، هغه الله زما د ټول د بدن حرکات او سکنات باندې متصرف دی، قابض دی، قبضه کوونکی دی، د دې چلوونکی دی. چې کله انسان ته دا خوف کامل طریقې سره حاصل شي، بیا انسان ته د الله احکاماتو باندې پابندي کول آسان شي. او چې کله انسان ته د الله رب العزت خوف او د الله د قدرتونو علم حاصل شي، د ګناهونو نه بچ کېدل آسان شي. یو قانون د انسان زړه کې خپل قانون دی، دې ته خدایي قانون وایي. او خدایي قانون د الله یره او د الله خوف دی او د الله عزت کول دی. یو ظاهری قانون دی، دنیاوی قانون. دنیاوی قانون، ظاهری قانون انسان د ظاهری ګناهونو نه بچ کوي. چې کوم باطینی قانون دی او باطینی طاقت دی، چې کله انسان ته دا حاصل شي، کبه ظاهری قانون نم وی، دا انسان وفادار وی، دا انسان ایماندار وی، دا انسان انصافدار وی. او چې کله خدای قانون د دزړه کې دن نه وي، د الله نه خوف نه وي، د الله د رضا کولو جذبه نه وي، د الله د ناراضګۍ نه د یریدلو هغه خوف د کې موجود نه وي، نو ظاهری قانون بدا د ظاهری ګناهونو نه منې کوي. قانون بدا د هغه ګناه نه منې کوي چې قانون ته ګناه ښکاري، یا هغه ګناه چې کوم ته قانون ګناه وي هغه نه به صرف دا بچ کیږي. قانون هم ضروری دی، ځکه ډیر ګناهونه د قانون ذریعے سره، اسلامی قانون ذریعے سره انسان داغې نه بچ کېدی شي. خو اصلي قانون د انسان د زړه قانون دی.
چې انسان کې خوف خدا موجودي ځکه یو ځکه به قانون نوي نو بیا به دا ګناه کوي یو ځکه به قانون لږ سات د پاره معطل شي بیا به دا ګناه کوي یو ځکه به قانون وي خدا قانوندان بستا د پہچان والا وي بیا به ګناه کوي نظام به درهم برهم کوي یو ځکه به ته ګناه نه کوي خو چې کوم قانون جوړ کړي هغه قانوندان به ګناه کوي لکه مال ګرځاو نو دی وجنه ظاهری قانون ظاهر ستا سمولې شي باطن ستا نشي سمولې باطن د الله خوف او د الله د قانون انسان چې زړه کې وي بیا انسان هر ځکه د ګناه نه ځنګل به وي قانون به نه وي دا به د ګناه نه بچ کېږي په یو ځناور به ظلم نه کوي په یو بل باندې به ظلم نه کوي पास माल घबराता था एवढा किचन की अब बाहर लाड़े نو دیو جن عزتمندو د الله خوف ډیر لوی سیز دی او د الله خوف ډیر لوی قانون دی او د الله رضا کول دا د ټولو نه لوی قانون دی نو که هر انسان دا غواړي چې زه صحیح نیک شم او زه د ګناهونو نه زما زړه ووړي نو دا به د الله رب العزت د تصرفاتو د قدرتونو او د الله د قانون مطالعه کوي نو بیا به دا انسان صحیح کیږي ګنې زمونږ علماو عجیبه عجیبه واقعات بیان کړي چې د کوم انسان د الله نه نه یریږي نو بیا الله رب العزت د هر څیز نه دا یری تاسو ګورئ د ټولو نه لوی بدماش او چې هغه بدماشي کوي او ګناهګاري کله ناکله د خپل سوري نه یریږي کله یو میږي د اوچی شي د میږي د لاسه ټوپونه وي کله اسې پټاخې ماشوم خلاص کی وي بارو ګو رسو خوراغلی نه دي چې کوم انسان د الله نه نه یریږي نو د پزړه کې الله رب العزت د هر یو سیس خوف پیدا کی دا به د خپل بچو نه یریږي خپل بچی می مړ لکی بچي د پلار نه یریږي وې د خپل مال نه می چرته عاق نه کی گاونډي د گاونډي نه یریږي او داشان استاد د شاګرد نه یریږي امام د مقتدی نه یریږي مقتدی د امام نه یریږي او سینیر د جونیر نه یریږي جونیر د سینیر نه یریږي ولې دې کې هر انسان د الله د دربار غل دی نو د دې وجې نه بیا الله رب او د الله نه نه یریږي نو بیا الله رب العزت دا درس نه یری او چې کوم انسان د الله نه یریږي الله رب العزت د پزړه کې یو قوت او طاقت پیدا کی دا انسان به د یو شي نه یریږي دا یو عجیبه خبره تاسو صحابه کرام او د اولیاء کرامو زندگی وګورئ دا لوی بادشاہان او لوی بدمعشان او لوی اقتدار والا باغوی ته د خپې خاورې منخکاره کړي ځکه هغوی به د الله نه یریدل د مخلوق غم به نه کو او نه مخلوق هغوی ته سویلی شو نو محمود غزنوی باره کې راځي محمود غزنوی د وخت لوی بادشاه تیر شوی په هغه وخت کې یو مولو علامه تفتازانی رحمت الله علیه نو دا بادشاہ وخت د مخه ته کېناستو نو دی بادشاہ د یو خپا دای ماتوا او د یو خپا کې کاغوا دا به راماتول نه شو نو چې شرط بکې ناستو د سیده به کې غوستا نو چې د دې مولا مخه ته کېناستو نو د خپې داسې وغځوله نو هغه چې خو دې خو قتل نو ول خلک به محسوس کی چې گویا کې دا مولا دا عالم د غلام دی د تکبر د وجې نه ورته ونه ویل صرف د دې وجې نه چې د دین تحقیر ونشي د دین بیزتی ونشي نو هغه بادشاہ وخت ته وی بادشاہ دا خپل بل طرف ته واړه وخپکی کې بنا زما طرف ته سیده نه نیسی نو هغه پوه شو چې دا مولوی صاحب خپه شو او زه خو د تکبر د وجې نه خپنه د غړولې زما خو خپل لنګ ده زما خپل لنګ ده او زه معذورم نو هغه بادشاہ وخت ته وی مورال لنګست زما خپل ګوډه ده زما خپل شله ده ځکه مې د څه غزولې ده د دې د وجې نه مې نه غزولې چې زما ځل کې د عالم یا د مولا قدر نشتا نو د دې وجې نه مې د خپل غزولې ده هغه ورته وی تورا لنګست مورا ننګست و استا خو خپل لنګ ده او خپل شله ده
خو زما د پاره ډېره د شرم خبره ده. ما د الله رب العزت دومره علم حاصل کړی دی، د الله خوف زما په زړه کې دی، نو دا مخلوق چې داسې ما سره کوي نو زما د پاره ډېره د شرم خبره ده. خلک وایي مولا سړی دی او د بادشاه خپو کې ناست دی، او مولا سړی دی او عالم سړی دی، د بادشاه خپې زورۍ لګی دی. وایي تورا لنګست مورا ننګست، ستا د پاره لنګ دی خو زما د پاره ننګ دی. نو لہذا خپه دی بادشاه یو وخت باندې خپه بل طرف ته وګرځول. بادشاهان هم ښه بادشاهانو، هغه ته پته ولګېده چې واقعي زمانه غلط کار وشو، ما د مولا طرف ته خپه وغځوله. نو دې طریقې سره انسان زړه کې چې خوف خدا وي بیا هر ګناه نه دا بچ کېدی شي. او د دنیا یو قانون دی نه وي، دا به ګناه نه کوي، غلط کار به نه کوي، دا به بېایماني نه کوي. او چې کله انسان صرف د ظاهري قانون پابند وي نو بس ظاهري قانون کې چې کوم څیز ګناه وي هغه اله به نه کوي چې قانون یې په سر ولاړي. کله ناکله داسې موږ عزتمندو چې د چا په زړه کې د الله یره نه قانون یې په سر ولاړي بیا هم ګناه کوي، یا چې کوم سړي سره قانون دی هغه قانون والا ګناه کوي، چې چا قانون جوړ کړی هغه ګناه کوي. مثلا فوج والا دی هغه ګناه کوي، هغه ته څوک څه نشي ویلی. پولیس والا دی هغه ګناه کوي، هغه ته څوک څه نشي ویلی. ناظم صاحب کونسلر صاحب دی هغه جوړ موږ مقرر کړی د دې دپاره چې دا به قانون لاګو کوي، هغه قانون ماتوي. زموږ ملکونو کې اکثر داسې کېږي. یا وایي د قانون دوه سترګې دي، یو کلاو او یو بند، د بند لاندې ګرځوئ مزې کوه، خو چې د کلاوې لاندې راشي بیا بګیر. نو دا سیستمونه خراب سیستمونه دي. دا الله یره اصل سیستم دی چې انسان الله سره تعلق وي. که ګناه هم شوه نو د الله نه یریږي، زر زر معافي غواړي. یا الله ستا نافرماني وشوه، زه پولیس نیم لیدلی، فوج نیم لیدلی، قانون ما باندې خبردار نه دی، خو یا الله ته ما باندې باخبرې ما معاف کړي. نو دې وجې نه عزتمندو قانوندانو له دام پکار دي زمونږ د ملک قانون والا چې د علماو سپورټ کوي، ځکه علما الله خلکو ته د الله یره بیانوي او د الله د یری د وجې نه ډېر ګناهونه نه کوي. نو گویا کې دا علماء کرام، اولیاء کرام، صوفیاء کرام قانون سره مدد کوي. ګوره ټول قانون والا وایي چې څوک د شراب نه څکي، خو د دې د ټولو نه زیات فضیلتونه دا مثلا د نه څکلو فضیلتونه او د څکلو وعیدونه علما بیانوي. تاسو ګورئ په یو مدرسه کې چېرته شراب نه څکل کېږي، د شرابو خالي بوتل به هم چېرته ونه ویني. دا دومره طلبا او دا دومره تبلیغ والا دا دومره خلک چا منې کړي؟ دا علما کرامو، اولیاء کرامو، نیکانو خلکو. نو پکار دا دی چې حکومت د ټولو نه زیات سپورټ د علماو کوي، ځکه که دغه ټول خلک هم درته راپرېغوستو نو ته دا تیار نشې سنبالولی، نو دا نور به څه سنبال کړي. او که دا مولیان او دا قاریان درته وران شو نو دا بیا په یو قانون هم نه ټیک کېږي، دا بیا څوک نشي ټیکولی. نو د دې وجې نه د دې علماو ډېره حوصله افزایي کول پکار دي چې دوی یو لوی مخلوق زمونږ او ستاسو نه د دې حکومت نه او د خلکو نه، ځکه اکثر طلبا مونځونه کوي، اکثر طلبا غلا نه کوي، شراب نه څکي، جینکیانو پسې نه ګرځي، او خپلو مسجدونو کې داسې تلاوتونه او مونځونه او دا کوي. نو څومره سپورټ شو د قانون دپاره. او داسې ډېر خلک شته چې د قانون د سترګې لاندې قانون ماتوي. مولانا جمیل رحمت الله علیه به یو واقعه بیانوله او هغه وایي چې کله د انسان په زړه کې د الله خوف نه وي د دنیا یو قانون دا د ګناه نه نشي بچ کولی. تاسو ګورئ ډېر خلک بر سره بازار ګناه کوي، خو ورته پته چې ما به قانوني شي کیمرې مخې ته ګناه کوي، زمانه کیس به وچلو که نه بچ به شو، زمانه یو څو ورځې به چې کم دی جیل ته لاړ شو او خلاص به شو که نه، او پیسې را شسته که نه. نو پته ولګي دا اصلي قانون د الله قانون دی، د الله خوف د انسان په زړه کې پیدا کول. او دا مدارسو کې کېږي، دا جومات کې کېږي، دا د واعظ کې کېږي، تبلیغ کې کېږي، دا خانقاه کې کېږي، دا علما صوفیه بیانوي. پخوا قانونونه نه وو عزتمندو، او دا سرحدات هم نو جوړ شوي، ټول به یو ملکونو ته بغیر د ویزې نه داخلېدل، خو خلکو به ایمانداري وه. ولې علماو سره، صوفیاو سره، اولیاء سره به د خلکو تعلق او هغوی به د هغوی اصلاح کوله. اوس قانون شته، د ټولو نه مضبوط قانون چې په کوم ملک کې هلته د ټولو نه زیات قانون ماتیږي او غټ غټ ګناهونه کېږي، بینکونه پوره علاقو باندې حملې دا کېږي. نو مولانا جمیل رحمت الله علیه به یو واقعه بیانوله. و یو ځل یو درې زرګرانو په بازار کې ناستو او هغوی یو بل سره خبرې کولې، د خپل بیمانۍ قصې یو بل ته کولې. یو ته لکه څنګه چللی،
تا خدا فلانه ځای پیدا کو فلانه پیدا کو وی خبر نه بس ما خو لاس کې صفائی ډیره زیاته ده کنه وی زه 12 ګرام یو توله سونه کې چې سلورم ایسو ما باندې څوک نه پوهیږي ابل ورته لمانه تسکه زه شي نیمه توله سره غبن کم او پټې کم نو داسې کاریګری او داسې دغه پیتل جوړوم چې زما په دغه باندې څوک نه پوهیږي چې دا دې کې غبن شوی دی او دې کې ملاوټ شوی دی هغه درې مرته وی زه چې یو توله کې هغه یو توله ټولم چپه کم او هغه ټولم سیټ ته کم او غلای کم داسې کاریګری کومه چې هغه یو توله پیتل چاته سونه ښکارا کوم او څوک پې نه پوهیږي چې دې کې غبن شوی دی او خیانت او کوټ شوی دی هغه بادشاه سلامت یا هغه صاحب اقتدار سړی هغه اوري حیران دی چې زما په ملک کې داسې لوی لوی غله شته نو چې د الله یره نه ابل ورته ویل که پولیس والا نه یریږي قانون نه یریږي وایي مړه زه د قانون د سترګو لاندې غلا کولی شم بادشاه نور حیران شو چې زما مخامخ هم غلا کولی شي یو سړی کسان یې ونیول او هغوی ته ویل په یو شرط هم تاسو پرېږدم چې تاسو ما ته د دې غلا چلو ښایي چې یو توله سونه ټوله پټې او ټوله سیټ تکي او تا باندې ګاګ نه پوهېږي دا څنګه طریقه کې ویلې چې زه دې په سر ولاړ یم بیا هم غلا کولی شي وی جي په یو شرط سره به خبره کوم چې ما ته به معافي کې ما به پرېږدې زم بیا نه کوم غلا خو ما به پرېږدي نو چل درته خیم که نه مې پرېږدي بس خپله سزا راکړه د دې خپله سزا ده او بس خلاص بشم ویل صحیح ده زه تا بری کوم او پرېږدم دې خو د دې چل به راته ښې ویل ټیک ده بادشاه ورته ویلي که ته زه ستا خپل کور کې کینوم او تا له خپل میټیریل درکم او خپل سامان درکم بیا هم غلا کولی شي وایي بیا هم کولی شم وایي که موږ تا تالاشي اخلو نو بیا وایي چې تالاشي اخلي بیا هم کولی شم ویل دا ګز او دا میدان بادشاه دې ته وایي چې راځه زما محل کې بدن نه کینی خاص یو کمره ده زه به تاله سونه او میټیریل خپل در کومه د بار نه به یو څیز نه راوړي تا نه به پولیس والا تالاشي علي چې واپس زیم تالاشي علي دا هر بدن سره کور ته نه وړي زما ښځې له یا زما لور له یو هار جوړ کا ویل ټیک ده ټول سامان یې مولا وکړه سره زر فلانې ډېګ دی هغه دلته هار جوړ کو ویل څومره وخت کې به جوړ شي ویل یو هفته پې لګي ویل ټیک ده یو هفته کې به روزانه بادشاه هغه هار چې کو سونارانو به ورته ویلې زرګرانو ویلې بالکل صحیح هار دی کوټه پکې نشته ځکه هغه اصلي سره ورکړي یو هفته پس چې کله هار تیار شو دې سونار به داسې کار کو چې همداسې هار به د پیتلو په کور کې ځان سره جوړو هم هغه نقشې مطابق اخیری ورځ شوه هار بالکل 100% صحیح تیار شوی دی اوس به غلا څنګه کې او 100% غلا به څنګه کې ځکه د دې په ځای به د پیتلو راوړي دې ښځې ته وویلې چې داسې چلو کا چې سبا 11 بجې ته د مستو هغه کټوۍ راوړو هلته کوڅه کې آواز ولګوه چې ماسته والی ماسته ویل څه دپاره ویل نه تور بېغمه شه خو دا مستو کټوۍ هلته راوړه او هلته چې د نه چا ټوله کټوۍ اغسته بس وله ورې کا چې پار څومره روپۍ اغسته ویل ښه نو ده داسې کار وکړو چې 2 منټه پاتې شو 11 بجو ته د داروغه او پولیس والا او فوجیانو ته وایي چې هار خو جوړ شو هغوی چک کو 100% صحیح هار دی ویل تا خو ویلې چې زمونږ به خراب جوړ کړو ویل صبر وکړه لا خو ټایم پکې پاتې دی څه کار هم پکې پاتې دی ویل څه ویل د دې د صفایي هغه مرحله پاتې ده د دې د چمک والا ویل صحیح ده څه طریقه ده ویل دې له به مستو کې یو غوپه ورکول غواړو چې مستو کې 2-3 غوپې ورکړي دا به شاینینګ را پرېږدي او دا به چمک شروع کړي ویل صحیح ده هغه کسان بار ووتل ویل ماسته راوړو ویل پوره یو کټوۍ ماسته راوړئ ویل ښه بار چې ولګېد هلته د هغه سړي د زرګر ښځه راله ویل ماسته والی ماسته وی 100 روپۍ دی وی 10 روپۍ کټوۍ ها وی دا واله 12 روپۍ ټوله کټوۍ موږ له راکړه سره د کټوۍ زمونږ شو ویل والې ده چې کټوۍ راوړله 2-3 غوپې وله په هغه کټوۍ کې ورکړې او بس بیا دې ته حواله کړو دا لږ ساعت له پرېږدئ چې اوچ شي نو بیا سبا دا چک کوي ویل ښځه صحیح ده هغوی خو 15 منټه مخکې چک کړی و چې هار صحیح دی نو بهرحال عزتمندو هغې نور ته کېغوستو دا لاړې تھې ویل زه لاړم تالاشي ورکړه وایي که ستاسو خوښې دا کټوۍ د مستو هسې پاتې شوې ده دا به زه یوسم غریب سړی یم بچولی به یوسم ویل زه ځان سره یوسم په مستو موږ څه کوو بس کټوۍ واپس ویوړه مازدیګر ماښام چې هغه کسان راوغوښتل زرګرانو باندې چې هار چک کو ویل جي 100% کوټه هار دی سړی واپس راوغوښت ویل دا غلا دې کوم ټایم کې وکړله
تا خو چې اخیره پورې جوړ کړی صحیح هار دا غلا دې په کم ټیم کې وکړله هغه ورته ټول کار د مستو په کټوۍ کې دی ټول کار هلته خراب شو وایي هلته څنګه خراب شو وایي دا مستو کټوۍ چې کومه ښځې راوړې وه او د جنۍ خرڅو دا زما ښځه ده او دا زما د کور نه راغلې وه او په دې کې ما کور کې همدغه شان هار جوړ کړی او صرف د سرو اوبه مې وله ورکړي دي او هغه په دې مستو کټوۍ کې لاندې پروت و نو چې کله د کټوۍ راوړله او ما چې دې کې د اصلي هار له غوپه ورکړه بل مې راواغستو او هغه اصلي مې پکې پرېغوستو او کټوۍ مې ځان سره ویوړله نو تاسو خو زما تالاشي واغسته خو د کټوۍ خو مو وانه غسته سترګې پټې داسې دا دې پورې علما دا واقعه بیانوي چې په زړه کې د الله یره نه قانون به دې مخامخي او ریاست به دې مخامخي او پلار به د باندې ولاړي استاد به د باندې ولاړي او د هغې مخې ته به انسان بیماني وکړي د دې وجې نه د الله په خوف باندې انسان د دې څیزونه ملګری کیدی شي د الله خوف به څنګه راځي عزتمندو د دې دپاره به تربیت کې خپل تربیت به کې د بچو تربیت به کې تربیت به کوم ځای کې کې د هر څیز د تربیت خپلې اډې وي او خپل د هغې مرکزونه وي او خپل د هغې کپني وي هغه څیز هغلته جوړېږي انسان چېرته جوړېږي انسان جومات کې جوړېږي انسان مدرسه کې جوړېږي انسان خانقاه کې جوړېږي انسان د ښه استاد نه سبق وي هغه تربیت سره جوړېږي نو چې استاد غل او هغه سبق ښیي استاد شاګرد به غلي نو دې وجې صحیح تربیت پکار صحیح تربیت عزتمندو قرآن او حدیث دی قرآن او حدیث نه ورځي چاله زمونږ حکمرانانو لمون نه ورځي زمونږ افسرانو لمون نه ورځي تاسو په دې اختر کې کتلو 2-3 ویډیوګانې خلکو جوړې کړې وې دي صحافیانو به د خلکو نه تپوس کو چې د اختر 100 رکعاته مونځ دي چا به 8 رکعاته چا به 6 رکعاته چا به 4 رکعاته به د تکبیرونو خو چاته معلوم نه تاسو په خپل هغه کتلی دا زمونږ حال دی مونځ به کوم خو د مونځ طریقه نه ورځي نو مونږ او تاسو چې کوم عملونه کوم دام د ښودنې دپاره کوو نو بهرحال تربیت ډیر زیات ضروری دی چې تربیت نه شوه نو بیا حالات خرابي یو ځل یو ښځه او یو سړی دا یو بله واقعه د دین سبق ته خلک په سپکه سترګه ګوري د دین قاری ته او حافظ ته چې د چا په زړه کې د ټول کائنات د الله علم پروت دی علم الهی پروت دی هغه ته په سپکه سترګه باندې خلک دې ته تعلیم څوک نه وایي دا په تعلیم کې نه شمارلی کېږي زموږ عموما خلک وایي د مدرسو نه یو انجینیر پیدا نه شو هلکه چېرته د ډاکټرۍ د طب د هسپتال نه او د میډیکل هسپتال نه انجینیر پیدا شوی دی نه میډیکل هسپتال کې ډاکټر جوړېږي انجینیر نه جوړېږي چلته د انجینیرینګ هسپتال کې ډاکټر پیدا شوی دی نه دی پیدا شوی څوک دې باندې اعتراض نه کوي هغه وایي موږ د انجینیرینګ تعلیم ورکوو موږ د میډیکل تعلیم نه ورکوو دغه رنګې د کمپیوټر ساینس والا خپل تعلیم دی هغې کې ډاکټر نه پیدا کېږي انجینیر نه پیدا کېږي نو په مدرسه څنګه اعتراض کې بیا وایي نه زموږ مطلب دا دی که نه چې دا عالمان په خپلو خپو ودرېږي وایي دا عالمان ستا په خپو ولاړ دي الحمدلله د ټول عالمانو ښه عزت دی او هغوی په خپل لین کې ښه خوشحاله دي څنګه چې په انجینیرینګ کې پی ایچ ډي کېږي پکار دا دی چې د الله په قرآن کې هم پی ایچ ډي وشي که نه د انجینیرینګ دپاره په انجینیرینګ په یونیورسټۍ کې څوک قرآن نه داخلوي حالانکه انجینیر ځان ته مسلمان وي خو نه بس قرآن دپاره ماله ټایم نشته میډیکل یونیورسټۍ کې څوک قرآن نه داخلوي ولی ته خو مسلمان یې وایي نه جي زه بس میډیکل ویم قرآن باندې خو پی ایچ ډي نه کوم که نه په دې موږ خفه نه یو انجینیران زموږ دپاره لوی اساسه ده ډاکټران زموږ دپاره لوی اساسه ده زموږ د مولیانو علاج کوي زموږ د بچو علاج کوي ستاسو د ټولو علاج کوي هغه په خپل ځای باندې پیدا کول فرض دي انجینیران ډاکټران پیدا کول فرض دي خو عزتمندو اسلام کوشي خو مه کوئ که نه اسلام او دین او قرآن خو ورسره نه دي ختمول پکار که نو هغه ښځې ویلې زه خپل بچی ملا کومه او هغه سړی ورسره ورانو خپلې ښځې سره ویل نه زه خپل بچي نه پولیس والا جوړوم او ډاکټر جوړوم او انجینیر جوړوم ویلې صحیح ده 3 بچي دي یو نه به ملا جوړ کو او دا باقي ته خپل کا نو بس یو غټ پولیس افسر جوړ شو او یو لوی ډاکټر جوړ شو په هر چا کې بد خلک شته په مولیانو کې هم بد خلک شته خو دا به طور اصلاح
یو بیان درته کو چې علم ته او مدرسو ته موږ ډېره شا راړولې ده او دا د سره علم نه شمارو چې کله یو پولیس افسر جوړ شو یو لوی سپیشلیست ډاکټر جوړ شو او سرجن جوړ شو او بل یو عام د جماعت مولا او قاری صاحب جوړ شو یو ځل دا ښځه د خاوند ته وایي راځه د دې بچو لږ امتحان نالو ویل ټیک ده دا ښځه داسې کوي دې سړي ته وایي چې ته د دیوال شاته یا پردې شاته شه زه د دې بچو لږ امتحان علموتي وګوره چې ستا بچی پاس شو که زما بچی پاس شو ویل صحیح ده دا ډاکټر صاحب یې راوغوښتلو دې ډاکټر صاحب ته دا مور په ژړا شوه ویل ستا دې پلار ما سره ډېر ظلمونه کړي بچیا او زه دې په تنور کې ولاړ وم او ما یو ورځ چېرته ستا د دې پلار په کور کې په خوشحالۍ نه ده لیدلې نو زمونږ د دې وخت دا ځوانان نه دي به دوی خو په مور باندې ډېر د پلار ورته لوی ظالم ښکاري او دا مور ورته بالکل انصافداره ښکاري ولې وایي زه مو 7 میاشتې چې کوم دی او 9 میاشتې مور په خېټه کې ګرځولی یم او دا یې راکړي او دا 20 کاله دا پلار ځان نه خولي بار په دې بازارونو کې تویي او د خلکو کنځلې برداشت کوي دا درته نه ښکاري د دواړو به خیال ساتي عزتمندو نو زوی غصه شو ویل ښه ویلې مورې ته اوسه پورې څه ته انتظار کوو ویلې بچیه ما تا ته انتظار کوو چې زما زوی به غټېږي او زما زوی به زما تپوس کوي زه خو زنانه بنیادم ما د خپل ځان تپوس چېرته کولی شو د خپل حق ډاکټر صاحب ورته غم مه کوه مورې اوس وایه اوس موقع راله او د دې پلار باندې له داسې سرکونډۍ اړومه چې د مرګ وخته پورې به دا یاد لري وایي داسې انجکشن یې راغلی دي چې یو انجکشن مې ولې ووال بس ټول عمر به مې دا پلار په کټ پروت وي او دلته به چې کوم دی میتیازې به ترې خلاصېږي او د کټ نه به نشي پاسېدی هغه پلار یې اوس خبرې اوري چې دا د ظالم بچی د میډیکل تعلیم پې ما وکړلو او پیسې ما ورکړه او اوس ما له انجکشن یې لګوي یا د کرونا په کیس کې بیا دله دننه کم بس بیا به ټوخېږي دننه او نه به شي راوتی واپس پلار یې اوس پسخېږي او دغه رنګې دا ټوپونه وایي مور یې ورته هغه ښځې ورته خاندي چې ودې کتل ډاکټر ماما بیا هغه پولیس ماما راوغوښتلو هغه ته وایي بچیا ستا د پلار ما سره داسې ظلمونه کړي دي او زه دې په تنور کې ولاړو او ښه ورځ مې چېرته نه ده تېره کړې او ستا د پلار په کور کې چېرته ما خندا نه ده لیدې ټول عمر جړه او جړه او جړه او بچی که زما د املا دې وکتله داغ داغ ده اوس پولیس ماما دې ته ګوري نه چې انویسټیګیشن وکړي چې املا یې وګوري چې څه پېښ شته که نشته غم مه کوه مورې او دا پلار به دله داسې کیس کې دننه کړمه چې ټول عمر به 10 نمبري کې به دله دننه کړم او فلاني نمبر دا بعضې کیسونه داسې چې په علاقه کې څه کیس وشي هم هغه کس پې ګوري هغه ته 10 نمبری وایي که څه ورته وایي څه خاص نومي 10 نمبري ورته وایي وایي داسې کې به دله دننه کړم چې په علاقه کې څه کیس کېږي او دا به پکې نیسي او ټول عمر به په جیل کې پروت وي پلار یې وایي چې زما زوی زما په پیسو باندې ډګریانې واغستې او ما ولا پلانې پټې خرڅ کړی او دا د ظالم بچي مور ورته 2 سترګې چې کوم دی 2 اوښکې توی کړې اوس وایي د مور مني مولوي صاحب ته وایي مولوي صاحب راشه که نه دې خاوند را سره داسې داسې ظلمونه کړي او د پلار دې را سره داسې ظلمونه کړي دا مور ته وایي مورې ستا جنت په کار دی که دنیا هغه ویلې بچی جنت مې په کار دی آخرت مې په کار دی ویلې دنیا خو د باندې تېره شوې ده ظلم خو دې زغملی دی اوس خو د باندې ظلم نشي کولی اوس خو دروغ نشي ویلی ویل نه اوس خو را باندې نه کوي تاسو غټ شوي یئ وایي چې اوس د باندې نشي کولی څه چې دې کړي دي تېر په هیر او تعالی الله د دې یو ډېر ثوابونه درکړي دي خپل ثواب ولې خرابې خپل جنت ولې خرابې زما دام پلار دی او تم زما مورې داسې نه چې ستا بدلت علم او زیاتې وکړم او زما آخرت خراب شي او یا ستا بدلت علم او زیاته بدلت والم او تم ګناهګاره شي او زم ګناهګار شم پلار په سترګو کې اوښکې راځي چې دا مولوي صاحب خو ما انجینیر جوړولو او ما خو دته سره سبق نه ویلو چې دا خو چڼی دی نن زما په طرف باندې ودرېدلو او د راووتلو او د مولا صاحب یې په غېږ کې واغست ویلې بچه ستا ډېره مهرباني او ته زما اصل زوی او هغه نور د یو څو انټرنیشنل کنځلې وکړلې وایي ستاسو مور ستاسو پلار ستاسو فلانې ډینګرې نو بهرحال عزتمندو دا ضروري نه ده چې یو مولا دی هغه دی ښه او ډاکټر دی هغه خرابي خو عزتمندو اکثر علما کرام الحمدلله مور او پلار د هغې نه خوشحاله او ډېر ډاکټران به تاسو وګورئ چې هغې مور او پلار خصوصا چې ډېر مالداره شي د هغې خیال نه ساتي د بل او چې کوم مولای قسم دې من خپل استادان سپینګیري استادان لیدلي او خپلې ګیرې به د مور او پلار په تلو پورې سولولې من خپل سپینګیري استادان مفتیان کتلی دي لوی لوی استادان چې د هغوی خپې وینځل به موږ سعادت ګڼل هغوی به د امینو پلارو خپې وینځلې خیرې به یې په صابون باندې او په شوړو باندې پاکول
نو دی وجې نه عزتمندو علماو ته طلباو ته دین ته خدمت. نن ولې خلک پریشان ټول خلک دنیا د پار لګي الله به نه خفه کېږي چې ټیک ده تاسو صرف دنیا صرف دنیا صرف دنیا. مدرسې ورانی ویجاړې پرتی یو مدرسه په لسو شلو کالو کې جوړیږي لس شل کاله محتمم غریب او مولا غریب په بازارونو کې او خلکو نه چاندي غواړي. لس کاله پس چېرته مدرسه جوړه شي بیا مروره په علاقه کې ورته یو بدماش را پیدا شي دا به داسې کوي او به داسې کوي او فلانې به داسې. دې وجې نه شاعر وایي چې کم اسلام ته ټول نقصان مسلمان ورکوي. وہی دل کے پپول جل اٹھے سینے کے داغ سے دل کے پپول جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. وہی زړه مې سوځي خو خپلې تڼا کې پراخه دي چا راته څه نه دي ویلي پخپله او وایي کور مې اوس سوځېدلو خو چا وړل نه یې سوځولی د خپل کور د ډیوې نه اوس سوځېدو نو چا ته به څه ګیله وکړو. نو نن اسلام ته هم دا اسلامي خلک او دا مسلمانان خلق عزتمندو نقصان ورکي. او یو وخت داسې یو عزتمندو چې دین سره او قرآن سره به داسې تعلق و د علماو او بادشاهانو به خپلو بچي د قرآن دپاره وقف کول. تاسو ګورئ علمگیر بادشاه وقت دی او څومره ډېر حکومت د کړی دی او دا حافظ قرآن د ضیاء الحق باره کې راځي چې ډېرې سپارې حفظ کړې وي او د تاسو آیاتونو ګورئ د یو بیان ما اورېدلی د ضیاء الحق شهید هغه دومره ښکلي آیاتونه دومره ښکلي زبردست طریقې سره د هغه تفسیر بیانو او هغه آیاتونه ویل چې حیران بشي هغه الفاظ د هغه او موږ اورېدلی دي چې صحیح به یا ونی وایي حرم شریف کې د جمع پړاو کړی ده. نو ټیک ده هر سړی خراب هم کیدی شي خو عزتمندو د دین به یو عزت او خواري به او نن عزتمندو قرآن سره تعلق نشته چې کوم تکړه بچی دی هغه سکول چې کوم کمزورې بچی دی هغه مدرسه هغه هم دې دپاره نه رالیږي د دې دپاره رالیږي دا دماغ یې لږ برابر شي نو زه چې لږ برابر شي بیا کاروبار ته وباسو ځکه اوس قمقل دی اوس چېرته تاوان ونه کي. نو مولیانو سره داسې تعویضونه دي او مولیانو سره داسې سبقونه دي چې دا وي نو دا دماغ یې له برابر شي وي او بیا هر څه په دې دماغ کې راځي. نو ډېر کسان مدرسو کې سبقونه د دې وجې نه په بچو وایي چې دا دماغ یې لږ برابر شي نور به په خپل کار کومه. قسم دې موږ ته داسې لوی لوی ډیګریانو والا خلک راځي لوی لوی ځایونه دغه راځي چې دلته وکړه دومره پیسې به درکوو دا به درکوو دا به درکوو او موږ اوس هم دې جوماتونو کې ناست یو. الله دې زموږ ایمان نه امتحان کوي موږ هم کمزور یو داسې نه چې موږ هم لاره بدله کړو. الله دې د دې نه حفاظت وکړي خو ډېره ګرانه ده په دې وخت کې ځکه هر طرف ته د عالم او د دین او داسې څه عزت نشته بس دغه مونځ پورې خاص دی. هغه مونځ کې چې یو منټ لیټ شي نو ټول خلک ورته ردې بدې څوک یو طرف ته ګوري څوک بل طرف ته ګوري ډېرې قضې. او یو وخت داسې یو عزتمندو چې الله رب العزت علم والا خلکو له داسې یو فضیلت ورکړی او داسې یو معجزه ورکړې وه او خلکو به د علم والا داسې عزت کو. د یو عالم دی شیخ ابوالمعاویه الاسود الیمانی طرطوسی دا یو عالم تیر شوی دی ډېر بهترین نو دا شیخ عالم چې کوم دی دا ړوند و په سترګو باندې خو کله به چې د تلاوت کو نو ده به قرآن پاک ځان سره په غېږ کې نیولي و قرآن پاک کې به یې کتل ګوټ کې به ناست و. یو ځل یو خادم و د ده هغه عالم دی نو هغه وایي ډېره موده ما د خپل شیخ وکتلو او خپل استاد مې وکتلو چې دا دی ړوند ځکه کور ته بار بوزم را بوزم باتروم ته زه بوزم خو چې کله دا تلاوت کوي نو دا قرآن پاک رالی قرآن پاک ته ګوري. نو یو ورځ ما تپوس وکړو چې شیخ صاحب ما ته پته ده چې ته ړوند دی نو ته دا قرآن پاک ځان سره څه دپاره ګرځې ځکه ته خو حافظ یې په یاد دی قرآن راځي قرآن خو تا ته نه ښکاري. هغه ویلې بچیه دا خبره به درته زه کومه خو په یو شر سره چې دا چاته ونه کړي. پخواني عالمان او بزرګان به د خپل بزرګۍ نه یریدل خپل بزرګي به یې نه ښکاره کوله وجه د دې نه چې عوام به راتله
او بیا به ډېرې زیات قیس قطاري به جوړولې او بدعت رسومات وغیره دا به جوړ شو نو هغوی به ځان پټ ساته. اوس خو خلک چې یو عام قسم څه کار وکړي او داسې ناشنا کار وشي خلکو ته وایي یاره والله بېګا شپه راپاڅېدی ونیوم او داسې کار وشو او پلانې دم مې وویل او داسې اثر یې وکړو په خپله په فیسبوک باندې خپل دغه ورکړي مشهورتیا ورکړي چې زما نه علاجونه کوئ او داسې کوئ. نو بهرحال هغه دغه نه تپوس کوي هغه ته بچیا وایي الله رب العزت زما دپاره یو عجیبه معجزه ښکاره کړې ده. وایي ما ته د دنیا یو شی نه ښکاري خو چې کله زه دا قرآن راوالم او تلاوت کوم الله رب العزت زما سترګې کولاو کړي او ما ته قرآن ښکاري. دې ته کرامت وایي. کرامت د اولیاء حق دی. دا د عقیدې مسله ده. دې پورې به خندا نه کې او دا شان عزتمندو حضرت عمر رضی الله تعالی د منبر نه چې کوم د صحابه لري ذکر ورته ښکاره شو الله ورته کرامتی طور سره ښکاره کړه او د یا ساری الجبل و یا ساریا غر طرف ته کوره دشمن را روان دی او هغوی چې هغه طرف ته وکته د عمر رضی الله تعالی اواز هم ورسېدو. نو بهرحال وایي زه چې کله قرآن ګورم الله رب العزت زما سترګې کولاو کي او یا هر څوک کی زما سترګو کې رڼا پیدا شي د قرآن ټول سورتونه او ټولې پاڼې ما ته ښکاري چې کله د قرآن بند کم په سترګو ټپ شپ او ما ته یو شی هم نه ښکاري. داسې قرآن سره به د خلکو تعلق. یو عالم تیر شوی دی او امام تیر شوی دی امام نافع مدني دا په لسو قاریانو کې مشهور قاری تیر شوی لس قرا تیر شوي دي په امت کې په هغې کې مشهور قاری دا دی او دا تقریبا دا په لسو قاریانو کې اول نمبر قاری دی او دا په مدینه کې د نبی اسلام روضې سره یا حرم شریف کې 50 کاله د قرآن پاک تعلیم ورکړی دی. وایي ده به چې کله د قرآن پاک تلاوت کو نو ډېره عجیبه خوشبو به وه. یو ځل ته یو خادم تپوس وکړو چې جي ته چې د کلاس ته راځي او کله د قرآن پاک تلاوت کې نو ډېر بهترینه خوشبو لګې دا خوشبو موږ ته مخایه چې دا خوشبو موږ هم استعمالو. بعض وخت انسان یو عطر استعمالوي د بل خوښ شي وایي ما ته مخایه نوم چې ته څه استعمالې هغه ځان له اخلي. نو هغه ورته ویلې بچیا زه عطر نه استعمالوم. ویل چې تا نه ډېره ناشنا خوشبو ځي. وایي دا خوشبو به مخکې ما نه تله خو څه وخت او زمانه وشوه چې دا خوشبو او زما مجلس کې زما د خولې نه د خولې نه به د مشک او د عنبرو خوشبو تله چې کله به د تلاوت کو او هغه ټوله مجمع به ډېره خوشحاله او معطر شوه چونکې قرآن سره د ډېر تعلق او قرآن به ډېر تلاوت او مشهورو قاریانو کې دی. امام نافع المدني هغه ورته یو ځل ما نبي علیه الصلاة والسلام خوب کې وکتل نو نبی علیه السلام ما تلاوت وکړه ستا تلاوت ډېر خوږ دی او تا قرآن کې ډېر مهارت حاصل کړی دی. وایي ما نبی علیه السلام ته تلاوت وکړو. وایي نبی علیه الصلاة والسلام زما تلاوت دومره خوښ شو چې خپلې شونډې مبارکې زما په شونډو مبارکو باندې کېغوستې خپلې شونډې زما په شونډو کېغوستې زه یې ښکل کړم چې ستا د دې شونډو نظار چې ته د الله کلام داسې ښایسته طریقې سره تلاوت کړې. وایي زه چې راپاڅېدلم او د هغې نه پس چې اوس کله هم زه تلاوت کومه زما د خولې نه د مشک او د عنبرو خوشبو روانې داسې عجیبه قاریان او داسې خلک تیر شوي دي. عزتمندو بنده حیران شي. قرآن ډېر لوی دولت دی ډېر لوی دولت دی. د امام شافعي رحمت الله علیه زمانه کې یو سړي قسم وخوړو ناشنا قسم بچی نه کېدل نو ډېر زیات پریشان او ډېر زیات خفه او دا ټولو ته پته چې چا بچی نه کېږي هغه څومره پریشان او ماشومان او بچی د دې دنیا ښکلا ده او چمن دی او ګلستان دی او شهزادګان دي او د الله لوی نعمت دی او سترګې پې د انسان یخیږي او زړه پې د انسان یخیږي. د هغه بچی نه کېدل ډېر زیات خفه ډېره زمانه پس چې کوم دی د ښځې حمل شو نو ماشوم یې وشوه جینۍ نو چې هغه ماشوم یې ولیدله نو ډېر زیات خوشحاله شو او د خوشحالۍ د وجې نه قسم وخوړو چې یا الله زه به د ټولې دنیا دولت زما د قسم وي چې زه به د ټولې دنیا دولت دې جینۍ له ورکو دې ماشومې له ورکو. هغه بچی نه ډېر خوشحاله شو زما دا بچی ما باندې خوش نصیبه شوه. وایي زما د قسم وي زه به د ټولې دنیا دولت دې ماشومې له ورکو. چې قسم یې وخوړو بیا وروسته چې پریشانه شو چې اوس د لور له آخر زه څه ورکم ځکه ما د ټولې دنیا دولت یاد کړی نو ما څخه د ټولې دنیا دولت نشته او ما سره دا کور یا دا
دکان فلانه دی نو دا ټول مال اوس دی له ورکم که څه ورکم ځکه دا هم ټوله دنیا نه ده بیا وروسته ډېر پریشانه شو امام شافعي رحمت الله علیه لاړ ویل ما داسې قسم خوړلی دی نو څه اوس دې لور له څه ورکم چې دا قسم مې پوره شي او یا که قسم مې ماتېږي نو چې د قسم کفاره ورکم هغه ویل نه په یو خبره باندې ستا قسم پوره کیدی شي چې هغه کار ته وکړي نو ته به خپلې لور له د ټولې دنیا د ټولو نه لوی نعمت او ټوله دنیا دې لور له ورکړه ویلې چې هغه څه شی دی ویلې د الله رب العزت کلام دی دا د ټولې دنیا د ټولو نه لوی نعمت دی او دا ټوله دنیا چې راجمع کړي دا د قرآن یو پاڼې یو آیات یو لفظ ته نه رسي د دې نه لوی دولت په دنیا کې نشته لہذا ته ښایسته قرآن پاک والا او دې لور له چې کوم دی په انعام کې ورکا نو ستا قسم به پوره شي هغه خپل قرآن واغسته او هغه لور له چې کله رخصتوله او واده کوله نو هغه قرآن یې ورکړه اوس هم بعضو علاقو کې رواج دی خلک چې اکثر لور رخصتۍ قرآن سره کېږي خو اوس خاصې رواج دی اوس نه دي کې غسل پکار هغه ښځې د پته هم نه چې داسې د پاسې پیل تخبیخي هغې ته څه به د هغه جاړي غریب خپله غم یې ورسره چې تیسمار خان له روان یم چې به څنګه خیږي او هغه به را سره څنګه زندګي تېروي هغې سره تلاوت او قرآن هغه غریب هغې ته فکر هم نه وي اوس د قرآن پاک دا سرونو باندې ګرځول را ګرځول داسې رواج دی خو هغه یو قسم خوړلی او یا که اوس هم یو انسان په عزت باندې خپلې لور له قرآن ورکوي نو دا یو لوی دولت ته ورکولی شي ناروا نه دی خو یو رسم به ترې نه جوړی نو د دنیا د ټول نه لوی دولت عزتمند قرآن پاک دی نو دا یو څو واقعاتو عزتمندو د دې دپاره هم بیان کړي چې الله رب العزت زمونږ او ستاسو زندګۍ کې تبدیلي راولي اوس درته یو مسله بیانو بعضې کسانی خپلو بچو ته څه شی هیبه کي هیبه کي ګفټې کي پیرزو پیو کي په ژوند باندې ورکي بعض کسان په انتقال هم ورپسې وکړي چې کله پلار مړ شي په بچو کې اختلاف وي هغه بچی وایي دا ځای زما دی یا لور وایي یا کشر زوی یا مشر زوی دا ماله پلار را کړی دی ګواهان مو سره کله ناکله وي وایي د فلاني ماما په مخ کې ما د تورګل ماما په مخ کې ماته ویلو چې دا پلانې ځای ستا دی او دغه د خنډي ماما په مخ کې ماته ویلو ویل دا ځای ستا دی او هغه ژوندي دی را به ولم دله او نور بچي وایي نه موږ د سره دا نه منو دا به ټول په شریکه باندې تقسیمیږي نو داسې مسلې اکثر راپېښېږي نو په دې صورت کې آیا د عمل خاص د دې زوی دی او یا د دې ټولو حصه پکې شته دا یاد لري په خپل ژوند باندې انسان یو شی چاته ګفټ کولی شي ځکه د خپل مال انسان واکداره وي زوی له هم ورکولی شي ښځې له هم ورکولی شي چې څو پورې ته مرض الوفات کې مبتلا نه ښه روغ رمټې که جومات له ورکې که یتیم خانې له ورکې او که یار دوست له څه شی ورکې انسان ورکولی شي که نه خپل یو زوی له هم ورکولی شي ستا خدمت یې ډېر کړی دی خو په هیبه او په ګفټ کې دوه خبرې ضروري دي یو دا دی په خولې باندې ویل ضروري دي دویم نمبر د دې ګواهان ضروري دي او دریم نمبر په دې باندې قبضه ضروري ده که تا په خوله باندې یو خبره وکړه او لیکل دې وکړو ګواهان دې وکړو خو تر څو پورې په خپله زندګۍ کې باقاعده ستا هغه زوی یا هغه خور یا هغه لور په هغه شي باندې قبضه نه کړي نو دا شی به د هغه کېږي نه د هغه ملکیت کې نه داخلېږي نو لہذا که پلار مړ شو نو دا مال به په ټولو بچو کې تقسیمیږي اگر چې یو پذیري کړي دا سټام دا انتقال داسې حیثیت نه لري شریعت کې اله لري دا حیثیت دا قانون دپاره ضروري دی چې کله ته باقاعده هغه له قبضه ورکړي ها یو انسان یو خپل کور راواغست او باقاعده انتقال هم د یو زوی په نوم کو او بیا ورته بچی دغه کور کرایام تعالی دغه دکان کرایام تعالی د نن نه پس تا حساب کتاب یې هر څه تا سره شو دی چابي دی تعالی دی حساب کتاب دی کاغذونه هر څه ولا ورکړو نو بیا دغه کور دغه دکان به خاص دغه زوی د نورو بچو به پکې حصه نه خو چې څو پورې باقاعده قبضه ورکړي نه وي نو په دې سره هغه څیز د بچو کېږي نه ځکه بعض وخت کې خلک داسې کار وکړي وروسته په بچو ته بیا لانجه جوړه شي نو که یو بچي له ځای ورکوې بیا مکمل ورکه او که مکمل دې نه ورکړي نو بیا په دې صرف ویلو سره هغه ځای د هغه کېږي نه نو بیا به هغې کې د ټولو بچو حصه وي یو دا مسله مې درته بیان کړه الله دې عمل کولو توفیق راکړي اذان وکړو